السلام علیکم ګرانو کتونکو قدرمنو پروګرام کیپټل ریپورټ کې کراچۍ نه ستاسو کوربه نعمت زاده حاضر دی. کتونکو کراچۍ یو د معیشت ښار دی او په نړیوال کچه یادیږي. بیا موږ د کراچۍ د ضلع ویسټ خبره وکړو نو ضلع ویسټ د سیند په سطح باندې د ټولو نه لویه ضلع ده او په ضلع ویسټ کې زیاتره چې کوم اقام آباد دی هغه پښتانه دي، یعنې دا د پښتنو اکثریتي ضلع ده. بلدیاتي الیکشن یې وشوې، خلک وټاکلی شو، په یو سی لیول باندې چیرمنان منتخب شي، بیا په ضلعي لیول باندې چیرمنان منتخب شي. خو د بده مرغه د ضلع ویسټ چیرمن چې کوم کله منتخب شو نو په هغې باندې چې کوم دی نو څه اعتراضات راوچت شوله. بیا هغه معاملات چې کوم دي پر تر عدالت ورسېده او ته عدالت کې چې کوم دی تر اوسه پورې خبره معاملات چې کوم دی هغه چلیږي. عدالت چې کوم دی نو د ضلعي وایس چیرمن په اړه باندې چې کوم دی نو څه فیصله محفوظه کړې، خو لا تر اوسه د هغې اعلان نه دی کړی شوی او وینا نه ده کړې شوې چې آینده د دې ضلعې به څه کېږي. د نیمې نه زیات چې کوم دی هغه وخت د دغې ضلعو ټاکلو شوو نمایندو چې کوم دی هغه تیر کړو. دا ضلع تر اوسه پورې یتیمه ده، یعنې نه د دې ضلعې چې کوم دی نو هغه چیرمن شته، نه د دې ضلعې وایس چیرمن شته. همدغه وجه ده چې د دې ضلعې چې کومه یو سی لیول باندې چیرمنان دي یا د هغې چې کوم وایس چیرمنان دي نو هغوی چې کوم دی نو روډیا کوډیا شول او په دې ضلعې کې په خصوصي توګه چې کوم دی کار اول داسې به ته وایم چې د نه کېدو په برابر دی. د هغې غټه وجه دا ده چې کوم د ډسټرکټ په لیول باندې چې کوم خلک راځي نو هغه د 3-4 میاشتو دپاره راځي او چې کله د هغوی کوټه پوره شي، هغوی د هغوی چې کوم مقصد دی هغه ترلاسه شي، کوم کرپشن دی هغه وکړي، د هغې نه پس هغه بدل شي. سند ګورنمنټ به ته موږ دا وایو چې سند ګورنمنټ هم یو ټوکر اخیستې ده چې هغه په دې ضلع کې چې کوم دی نو دغه ټاکلي خلک چې د ډسټرکټ لیول باندې هغه رالیږي او دا چې کوم یو سی لیول باندې چیرمنان دي نو هغه خوار وزار دي، یا به ورته ووایي چې هغه بیخي د یتیمانو غوندې ژوند تېروي. په دې ډسټرکټ ویسټ کې څه د پاسه یعنې کې 46 یوسیانې دي، په 46 موږ خبرو وکړو نو د دې چیرمن وایس چیرمن موجود دي. خو د دې روغې ضلعې دپاره چې دومره لویه ضلع ده چې د کیاماړۍ نه شروع کېږي تر اتحاد ټونه پورې بلاشې چې کوم دي نو سیمې دي پکې چې ټول د پښتنو دي زیاتره. خو دا سیمې د یتیمانو غوندې چې کوم دي پرتې دي، نه په دغه سیمو کې چې کوم دی نو د صحت په اړه څه کار وشو، نه د سیمو کې چې کوم دی نو سړکونو په اړه څه کار وشو پر پراپر طریقې، نه په دې سیمه کې چې کوم دی نو د تعلیم او د دغه چې کوم دی د ځوانانو کول لپاره هغوی څه کار وشو. غرض دا چې کوم بنیادي مسلې دي، یعنې که د چیرمن او وایس چیرمن تر دې حده چې کوم دی هغه بالکل دغه شوي دي چې د هغوی سره د ګډر د ډکني د لګولو چې کوم اختیارات یا وسایل یا فنډ هغه نشته. بل خوا چې کوم موږ اورو یا چې کوم موږ په دغه ضلعو کې تللي ریپورټونه مو کړي دي په دغه مختلفو یوسیانو چې کوم مسلې دي هغه مو مخ په وړاندې راوستلي، نو په هغې که موږ وګورو نو چې کومه فنډ چې کوم راځي ډسټرکټ ته نو هغه فنډ په باقاعده توګه د میاشتې په بنیاد راځي. خو د بده مرغه چې کوم پروجیکټ لپاره فنډ راځي نو هغه پروجیکټ چې کله وشي نو هغه پته ولګي چې د هغې فنډ 2 حصې یا 3 حصې چې کوم دي هغه خرچه کېږي، باقي ټول کرپشن یعنې دغه مشران چې کوم ناست دي هغوی خپلو جیبونو ته وړي یا خپل بینکونه چې کوم دي هغه ډکوي. خوار شو نو د دغه ضلعي خلک شو، دغه پښتانه شول، دغه یوسیانې شوې، د دغه یوسیانو چیرمنان کونسلان شول. خو ساحل تر اوسه پورې معلوم شوی نه دی د ضلعې په چیرمن په اړه مې چې کوم نو کورټ څه فیصله محفوظه کړې هم ده، خو د هغې هم له اظهار یا له وینا نه ده شوې. خو موږ په دې پروګرام کې په خصوصي توګه چې کوم دی د دغه ضلعې یو ریپورټ چې کوم دی هغه به تاسو وړاندې کوو چې دا ضلع کوم ځای کې ده، دا ضلع څومره لویه ده، په دې ضلع کې چې کوم دی نو کمې سیمې د پښتنو دي، کمې مهمې سیمې دي او کمې ډېرې زیاتې بدحاله سیمې دي. دا په دې روغ ریپورټ کې تاسو ته ښیو او د هغې نه پس چې کوم دی په دغه ضلع کې چې کوم خلک د دغه اوسېدونکي دي د هغوی تاثرات څه دي، د هغوی وینا څه ده، د هغوی چې کوم دی نو د خپلو مسلو په اړه باندې ویناګانې څه دي، جړاګانې څه دي، دا به هم تاسو ته اورو. په اخره کې چې کوم دی نو موږ به د دغه متاثره یوسیانو چې کوم وایس چیرمنان دي یا چیرمنان دي یا کونسلران دي د هغوی له به ځو، هغوی به کینو، د هغوی څه به خبرې کوو، د هغوی نه به اورو چې د هغوی ژړا څه ده. خلک خو جاړي، خلک خو خپله مسلې جاړي، خو دا چیرمنان د دغه د ضلعې چې کوم چیرمن د هغې د نه کېدو په وجه تر کومه حده متاثره دي، تر کومه حده د هغوی فنډ خوړلی کېږي، تر کومه حده په دې کې کرپشن هم دی، تر کومه حده چې کوم دی نو دغه چیرمنان چې کوم دي هغه بالکل یعنې د اختیاره بې اختیاره شوي دي، څه اختیار یې نشته. په دې اړه باندې د لومړی اول ریپورټ وګورو چې ریپورټ کې داسې پته ولګي چې دغه ضلع کوم ځای ده او د دې مسلې څه دي او په دې کې مهمې سیمې چې کوم دي هغه کوم دي. ډسټرکټ ویسټ د کراچۍ د ښار تر ټولو لویه ضلع ده، کوم چې په کراچۍ کې د پښتنو اکثریتي ضلع هم ده. کراچۍ ډسټرکټ ویسټ کې د نوي شمیرې تر مخه 40 لاکو ته نږدې شمیره شوې چې پکې د زنانو 18 لاکو نه سیوا او د نارینهو شمیره
د 100 لاکو نه سیوا ده. سیاسي ډلو لخوا وینا کړې شوې چې د کراچۍ د نورو ضلعو په رنګ په دې ضلع کې هم شمیره کمه ښودلې شوې، ځکه چې که حقیقت ته وکتې شي نو د دې ضلعې د آبادۍ شمیره 80 لاکو نه سیوا شوې ده. ضلع ویسټ په 4 ټاونونو تقسیم کړی شوي چې پکې کیماړی، سایټ ټاون، بلدیه او اورنګي ټاون شامل دي. په دې ټاونونو کې مهمې سیمې شیرشاه، پاک کالونی، میټروویل، پرانا ګولیمار، بنارس، فرنټیر، مومن آباد، سعید آباد، نیول کالونی، ماړی پور او کیماړی سره سره 46 یونین کونسل دي چې پکې پښتانه په لوی شمیره کې استوګن دي. د حیرانۍ خبره دا چې په دې ضلع کې د قومي اسمبلی 4 سیټونه دي کوم چې ټول د MQM سره دي. همدغه وجه ده چې د دې ضلع خلکو ټولې تمې د بلدیاتي الیکشن نه تړلې وي، خو د بده مرغه بلدیاتي الیکشن نه وروستو د دې ضلع چیرمین او وایس چیرمین ټاکل متنازع شول او تر اوسه د دې ضلع نه خو چیرمین شته او نه وایس چیرمین. د کراچۍ په دې ویسټ ضلع کې د ژوند بنیادي سهولتونو نشتوالي د دې ضلع د خلکو ژوند ډیر متاثره کړی دی چې پکې خلک که یو خوا د سکرو لپاره صفا اوبو نشتوالي او د صفایي سوترای نه کېدو ډیر پریشانه کړي، نو بل خوا په بلدیاتي ټاکنو کې بریالي شوي چیرمنان او وایس چیرمنان د اختیار د نه کېدو په جړه سر دي. د افسوس خبره دا چې په تیر 20 کالو کې د سند سرکار د یو لوی اسپتال بنیاد هم په دې ضلع کې نه دی ایښودی. مات ګوټ سړکونه او بندې ګډرې د دې ضلع د خلکو ژوند ډیر په اذیت کړی دی. د خپلو مسلو جړه د یونین کونسلو خلک چیرمین او وایس چیرمین ته رسوي، خو د دې سره سره بلدیاتي نمایندې د اختیاراتو د نشتوالي جړه سره سره په لوی کچ کرپشن یو په 2 د ستغو سره مخ کړي. ذرایو تر مخه ضلع چارواکو ته 22 کروڑو نه سیوا روپۍ د میاشتې په بنیاد ترلاسه کیږي، خو پکې 15% هم په سیمو کې نه خو لږي نه اخکاری او نه څه امید شته. کتونکو تاسو د ضلع ویسټ په اړه باندې رپورټ چې کوم دی هغه وکتو. اوس په دغه مختلفو سیمو کې چې کومه پښتانه آباد دي د پښتنو سیمې دي د هغوی تاثرات څه دي، هغوی خپله جړه په کومو ټکو کې جاړي، د هغوی مسلې کومې دي. راځئ چې د هغوی د خولې نه واورو. موږ په دغه ضلعو په دغه یوسیانو باندې په مختلفو وختونو کې چې کوم دی خپل رپورټونه هم کړي دي، د دغه مسلو چې کوم دی مخ په وړاندې راوستلي دي. دغه خلک څه وایي، دا خلک د خپل مسلو دپاره کومه جړه کوي، دا م واورئ. زموږ د ډسټرکټ ډېره بې انتهایي بدقسمتي ده. داسې یو مسله ماته ښکاري که کچره شوه، سیوریج شو، اوبه شوې، روډونه د هغې حالات تاسو په خپله باندې دی چې بدیزي باندې ګرځئ چې هغه د مصطفی کمال دور چې په کوم وخت کې و لږ ډېر د هغو نه به څه پالتو شو هغه به یې موږ ته راغوځار کړل. اوس خو د هغې نه هم محرومه یو. بالکل داسې یو لکه هغه سن 1972 یا 77 کې چې کوم خلک اوسېدو هغه اوبه په روډ باندې بهیدې هماغه صورتحال دی. که په چیرمین پسې ځې هغه عاجزانه فریاد کوي، ما سره خو د دې اختیار نشته، حقیقت دی چې نشته. زموږ یو چیرمین صاحب دی چې هغه پکې خپل ګاډي ماډي او هر شی خرڅ کړو. یو سیاسي پارټي څه نه دي کړی اوسه پورې. چېرته ګورې یو ته یا په منشیات باندې لګول دي یا خو په لوپرو لګول دي، یو قسم لکه یو ته بالکل دیوار سره لګول دی. نو دغې څه علاج ته مطلب چې یو ګراوند والا ورکړي، نه تعلیم هغه شته نه صحت هغه شته، بس دغه په ګلو کوڅو کې دغه یوت راکاږي او نور څه د دې یوت څه مقصد نشته. نه د اوبو نظام شته، نه د بجلي نظام شته، نه د ګیس نظام شته. چې کم دا لیډران دي هغه به غولې په ناست دي چې د ووټ وخت شي بس راشي وایي ووټونه راکړم دا شی د کورور جوړ کړو اوبه راوړو نشته. نو چې موږ لاړ شو نو بیا نه بیا بیا بس درم تاسو ځئ ستاسو کار به وشي. په دې ګلو کې تاسو دا اوبه یې نه او د اوبو موږ ته تکلیف ته او دغه هم تکلیف ده راته په ګلو کې ټولې اوبه دي. دا خو چې یعنې هر یو کوي لیکن بیا کار زموږ نه کوي.
یعنې موږ یو ډول ورکو او بیا جوړ پسې ځو نو هغه ښه کوي لیکن زموږ کار نه کوي هغه बिल राजी और बिजली ना राजी बस अक्सर 2 घंटे 1 घंटा बिजली 8-10 घंटे बिजली नहीं ऊबर 1 घंटा 2 घंटे 8-10 घंटे नहीं पर जड़ा पर यादर चातम कड़े खर यो कस रागले औरिदली दी او تلی دی بس ویل چې موږ وارسو خو بس تلی دی واپس چې کوم تلی به تنه دی راغلی میدان چې کوم نه دا په 2004 کې نعمت الله خان د پارک جوړ کړی و دا اوس پارک ګوري د ټول مطلب د کچېر نه ډېر د دلک سو توجه نه ورکوي موږ ایم پی چې دا موین پرزاده لس پر هغه ته موږ لیټر ورکړی دی هغه په موږ راغلی یو چې موږ دا ګراوند چې دا مسله حل کوي دلته کې ماشومان ځي سبق ته ځي او نو دلته کې ماشومان چې دي هغه سکولونو نه بعد دلته کې میچ کوي دلته کې ګراوند نشته نه هغه چې میچ نه کوي هغه نه بعد دا چې دا ماشومان دا برای د خبره راځي دا زموږ مسایل دي د سیبلی ګراوند مسله نه ده دا د بلال کالوني مسله ده دلته کې روټونه تاسو وګورئ دلته کې تاسو سکولونه وګورئ دلته کې زموږ پارکونه وګورئ پارک نشته دا حکومت ته پکار دی چې دې باندې لا باندې کې توجه وکړي او ځکه چې دلته یو خو مونږ جومات سره مټول دغه د ګټرونه د څښا اوبه دي او بل دا غټه مدرسه ده د ښځو مدرسه ده نو بل مونږ ته دې دومره زیات تکلیف دی یو خو مچر هم زیات دي بیماریان دي نه زیاتېږي مونږ واړه ماړه ټول بیماران دي دا ګورنمنټ کې دغه حکومت نه دا مونږ گزارش ته چې دا تعلیم چې کوم پرایویټ سکولانو کې ورکو دغه چې مونږ ګورنمنټ سکولانو کې ورکو مونږ بهترین کارکردګي به راسي دا مونږ ماشومان چې کوم دي دا مونږ مستقبل ده او چې دا مستقبل چې غټېږي بیا د وده زمونږ چې کوم پاکستان د جوانانو پاکستان ده چې دا جوانان چې زمونږ چې غټ شي چې پړهایي وکړي خو د ترقي ملکانو کې یو مونږ کتونکو تاسو د ضلع ویسټ په اړه باندې چې کوم رپورټ دی هغه هم وکتو د هغې سره سره د مختلفو سیمو په دغه ضلع کې چې کوم مختلفې سیمې دي مختلفې یوسیانې دي د هغې د خلکو چې کومې تاثرات او د خلکو چې کومې خبرې وي هغوی چې کومې خپلې مسلې وړاندې کولې یا هغوی په خپلو کومو مسلو خبرې کړې دي هغه هم تاسو واورېدئ دا زه د ضلع ویسټ د مختلفو یوسیانو وایس چیرمین چې کوم دي د هغوی څه ناسم څه کونسلران دي څه د ډي ایم سي چې کوم دي نمایندې د هغوی څه ناسمه د دوی څه هم دغه مسلې په دغه مسلو باندې خبرې کوو چې آیا د غټه مسله خو دا ده چې د ضلع ویسټ تر اوسه پورې چیرمین مسله چې کوم ده هغه حل نه شوه د هغې شاته څه عوامل دي دا به هم دوی راته وینا وکړي د هغې سره سره د دوی چې کوم مسلې دي د عوام مسلې په خپل ځای دي د عوام چغه جړه په خپل ځای ده خو د دوی جړه څه ده د دوی وینا څه دي دوی آیا دوی څه اختیارات شته واقعي که نشته که شته تر کومه حده دي څه کول غواړي که نه کول غواړي او که نه دا معامل به هم دقسې تېرېږي چې څنګه په زړه کې 50 کاله چې کوم دی د کراچۍ د سیمې دغه خلکو تېر کړي دي په دې نیمې نه زیات وخت کې ډي ایم سي د دوی څه کردار څه وشو چې کوم د دغه ډي ایم سي چې کوم چارواکي دي مشران دي د هغوی خوی خصلت د دوی سره څه دی هغه څنګه وینا کوي د دوی مسلو ته مسلې وایي مسلې ګڼي که نه ګڼي او آیا د دوی دپاره که فنډ جاري کېږي اول خو جاري کېږي نه که جاري کېږي هم نو آیا هغه فنډ چې د دوی کوڅې ته رارسي هغې کې څه پاتې کېږي او که نه په دې اړه باندې زما چې کوم ملګري موجود دي ټول نوم به د وخان صاحبې نه به شروع کړو چونکې دوی د وایس چیرمین دی همدغسې نور ملګري چې هغو څه هم دو د خبرې کړو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم څومره وخت مو شو ستاسو چې تاسو ټاکلي شوي څه اندازه مو تقریبا 2 کالونه زیاته وخت تیر شو په دې 2 کالو کې دا خلک په جړه له تاله راځي تا ته به وینا کې روډ نشته سړک مسله ده ګلۍ مسله ده سیوریج مسله ده سل مسلې دي څه کوئ اوس را د خلکو ته څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو خلکو د خبرې ټي وي شکریه ادا کوم که د اهم ایشو باندې تاسو راغلئ او د هغه مسایلو په اړه باندې هغه سوال هغه ایشو تاسو شوته کړه مسایل ډېر زیات دي بلدیاتي نظام په دنیا کې همیشه بلدیاتي نظام چې یي هغه د بیسک سیستم چې هغه د خلکو کومې مسلې د ګلۍ د کوڅې د لارې د اوبو د صفایي د سوترۍ هغه بلدیاتي نظام حل کوي بدقسمتي دا ده چې سین کې چې کوم بلدیاتي نظام سین ګورنمنټ جوړ کړی دی 2013 چې کوم بلدیاتي اکټ هغه دومره ګنده نظام هغه جوړ کړی چې اختیار صرف الیکشن یې کړی دی سپریم کورټ په خوف د یېرې په وجه باندې باقي اختیارات یې لاندې ورکړی نه دی خپل بلدیاتي نمایندو ته د ټول نه غټه ایشوز زموږ چې کوم ده خاص کر د ضلع غربي خبره ده کوم یا د بلدیاتي مسله خبره کوم د ټول نه غټه ایشوز هم د خلکو صفایي سوترۍ سیوریج او اوبه دي
خو زمونږ ضلع غربي خو په دې علاقه کې زیاته متاثره ځکه ده چې تر اوسه پورې زمونږ چیرمین نشته. اوس هم د وایس چیرمین زمونږ چې کوم امیدوار دی د هغه په حق کې های کورټ فیصله کړله، لیکن بیا هم سند ګورنمنټ لوکل چې کوم بلدیاتي چې کوم سیکرټري دی د اوسه پورې هغه نوټیفیکیشن نه جاری کړی. نو که هغه نوټیفیکیشن جاری شي هغه ته هغه اختیارات ورکړی شي نو بیا هم څه نه څه مسلې به زموږ حل شي، ځکه ایډمنسټریټر او افسران هغه ټوټل په کرپشن کې ملوث دي. د 2 لک روپو د 10 لک روپو په فنډز کې یوسف چې رارسي د 2 لک روپو کار کیږي. د هغې نه علاوه هوایي کارونه هم کړي دي، د هغې د موږ سره ثبوتونه موجود دي. زما په دې یو سی کې کم از کم د 1.5 کروڑ روپو کار شوی دی چې هغه صرف په کاغذونو کې دی، د هغو په کمپیوټر کې شته، دلته په ځمکه نشته. که تاسو زما سره وزټ وکئ زه تاسو په دې علاقه کې ګرځوم، هغه کارونه دي. زه بلدیاتي د دې چې کوم ایډمنسټریټر دی کم جی ایم سی دی یا نور چې ذمهداران دي زه چیلنج کوم لکه چې هغه کارونه به حیثیت وایس چیرمین یو سی 14 هغه دې ما ته په ځمکه کارونه وښایي. ثبوت زمونږ سره دی، زمونږ دا درخواست دی چې دې تحقیقات وکړی شي. د 10 لکو روپو فنډ چې کوم منظور شي هغه دلته راځي 2 لک. نو زما په خیال باندې 2 لک هم نه دي، 1 لک روپۍ تقریبا لګي. دا 9 لک روپۍ چې دا په هوا باندې ځي، خو لیکن څه قسمه تپوس نشته. خبره دا ده چیف جسټس چې کوم دا پروګرام کو د صفایي ده نو زم چې دی په دې باندې د اکشن والی چې باید 10 لک روپۍ چې دی متاثره علاقې ته راشي نو کم سے کم لکه تک کرپشن هم څه حد لګا 1 لک روپۍ ته وخوره 50000 روپۍ ته وخوره نو ته 9 لک روپۍ خوري او 1 لک روپۍ چې دی په علاقه باندې لګي هغه هم څه اوایي شي لګا کارونه. نو خبر ده چې د دې په دغه باندې هم اکشن والی زموږ دا تام جدي تاسو پروګرام په دغه باندې یو خپل یو دغه پیښ کوم چې کم څنګه په دې د اکشن واغستې شي. بل خبر ده چې زه به تاسو دا خبر وکم چې زمونږ زه به عزت خپل کونسلر ته یو خبر وکم چې کم سے کم زمونږ سره خصوصي قسم اختیارات موږ لري راکړي. دا الیکشن شوی دی یا خو دا چام دا پروګرام جوړ کړل، چام دا سیستم جوړ کړی دی، نو کم سے کم چې دیو چې دا الیکشن کوي چې باید کې کونسلر راځي نو بیا پکار دی چې کونسلر لم څه فنډینګ دی وړه څه کوټه ور کړی وي، څه تنخواه ور مقرر کړی وي. بس خبر ده چې د کونسلر لپاره هیڅ شی هم نشته. سایډ ټاون کې اوس دفتر نشته، یو افسران په اورنګي کې ناسي، سو په کیاماڼۍ کې ناستي، چر طرف ته بزو چاته به وینا کو. یو بوی د دې ځنې سینو کې نه بیا هغې کیاماڼۍ ته بل سین لوي سا. بیا دویمه خبر ده زمونږ هغه پولیس سټیشن و هغه زمونږ نه لاړو بل اورنګي ته. د سایډ کې یو پولیس سټیشن و پیرآباد، هغه اوس په مومن آباد په 2 تاڼو کې زم شو. زمونږ ایم پی ای دی، هغه ایم پی ای د دې علاقې نه سلیکټ شوی، تحریک انصاف په ووټ باندې راغلی و، د تحریک انصاف په محنت سره او د دې کارکونه هغه پی ایس پي ته لاړو. نو موږ د هر څه نه محرومه یو. که په یو صورتحال وګورئ موږ په دې وخت کې ډي ایم سی ویسټ اور په هغې کې بیا سایډ ټاون او بیا په هغې کې زموږ د پی ایس چې موږ د ایم پی ای نه محرومه یو، هم د ډسټرکټ د چیرمین نه محرومه یو، هم د تاڼې نه محرومه یو، د سایډ ټاون افیس نه محرومه یو. په 2015 دسمبر کې الیکشن شوی دی او بیا په 2016 24 اگست باندې حل برداری شوی ده او تر اوسه پورې زموږ د ډسټریکټ چې کوم دی الیکشن په پینډینګ کې پروت دی. اوس لا تیر شوی هفته کې فیصله شوې ده، یو لس ورځې مخکې، خو یې محفوظه ده. پته نه په صندوق کې خو که چېرته یې خو کله وخت ښکاره کوي چې زموږ قسمت به څه فیصله کېږي. خو تر اوسه پورې ګم یو سودم تشین دی، هېڅ نشته دی او موږ په خپله پریشان یو. دا زما خو دا خیال دی چې دا د پښتنو سره یو سازش روان دی، ځکه چې په کراچۍ کې دا یو ضلع ده ډسټریکټ ویسټ چې دا د پښتنو اکثریتي ضلع ده. صالح لکه آبادي په موجوده مردم شماري حالانکه کمه کړې ده، دا د 80 لکو په ځای باندې صالح لکه شو کړې ده که نه. خو د هغې باوجود چې کم دی نو هم دغه مسایل چې کم دی د دې نه مخکې اقتدار د ام کیو سره و، نو هغو په خپل علاقو کې کارونه کول او زموږ د پښتنو د نورو قومونو د کوڅې به دغه شانې پرتې وي. پیپلز پارټي چې کوم دا دغه جوړ کړل بلدیاتي نظام جوړ کړل نو بدې کې خو دا خلک موږ ټول چې وردولي واسې شرم له وردولي، ځکه چې سهار او ماښام که کونسلران دي او که چیرمینان دي او که هر څوک دي ښه ذلیله شو په دې دغه کې دور کې، نه فنډ ورکوي نه صدقه ورکوي او چې ورکړي
نو هغه زموږ کبیر بھائی څنګه وي 1,00,000 روپۍ نو زه ته چې 1,00,000 هم نه لګي دغه شان دی هغه بیلو شي او خلک چې کوم دی پیسې چې کوم دی والي او ټیکداران او ټولو بس یو لوټ مار دی سین ګورنمنت او لوټ مار سٹارټ دی دا خبرې دي نور به دې سړی څه ویلی شي واټر بورډ اوبه نشته د پښتنو په دا ضلع د اوبو په اړه باندې خوار ازاره ده تاسو څه کړي دي چا له تلې یې چا له مو جړا کړې ده چا له تلې یې چا له مو جړا کړې وه هغه څه ویلي دي زمونږ چې کومه دا علاقه ده او دا دغه دی نو موږ ته خو هر دور کې چې کوم دی موږ دا لیونونه په خپله سورۍ کړي دي او په خپل دا کې به موږ خلکو اف آی آر هم کټ شوي دي جیلونو ته پکې هم خلک پکې تللي بیا د هغې دغه هم شوي دي واټر بورډ دی او که هر عمله ده د بلدیاتو د وجې اوس بله پیرایه چې کوم دی نو د چیرمنانو سره سره اختیارات نو د خلکو سره لینم په لکه لیګل طریقه اغستې دي ان لیګل اغستې دي او خلکو ته اوبه ورکړي دي اوس د وزیر بلدیات سره دا ټول لږ سیسټم دی د میونسپالټۍ سره ټول سیسټم دی نو دا څومره چې چیرمنان دي دا زموږ چیرمن صاحب دا نور چیرمنان صاحب هم ناست دي هر سړی جاړي زموږ څوک نه اوري نو موږ سره دونه اختیارات نشي موږ دا کونسلران چې کوم دي دا موږ له راځي دا یو صاحب پورې محدود دي او دې کونسلران موږ له کارونه نه کېږي د کونسلرانو غریبانو به څه کارونه کېږي د میر خلاف هم دغه کړی دی موږ دا نه دي کتلی چې کوم سړی په دې سیټ باندې غټ سیټ باندې ناست دی چې کوم کارونه نه کوي په فایلونو کې کارونه کېږي او په میدان کې په ګراونډ کې کارونه نه کېږي په دې باندې موږ دا منډې تړلې خپل کوشش موږ کوو که واټر بورډ ته لاړ شو نو هغه موږ ته وایي چې بھائی موږ سره فنډ نشته او موږ له خو لیټر راکړي اپنی مدداب کې تحت باندې عوام چې کوم دی په هغې باندې دا په دې خبرې موږ له شرم راځي چې موږ د خلکو نه اوس پیسې الو او موږ به کارونه کوو په دې 2 کالو کې د سیټي نه یو فنډ موږ له راغلی د 25 لک روپو دا د چیرمنانو له صرف دغه فنډ ملاو شوی دی په هغې کې د 6 لک روپو پورې کار شوی دی دا نور تقریبا 19 لک روپۍ چېرته لاړې دا موږ میر سره هم دا خبره کړې ده میر سره موږ څو میټینګونه وکړې چې بھائی دا نورې پیسې وایي 42% چې کوم دی دا کار موږ په 42% اخیستی بھائی ټیکېدارانو تاسو اخیستی دی او تاسو په 100% باندې والی که نه په 42 باندې ولې اخلی تاسو خپل پیدې ته ګورئ او عوام له او د علاقې دپاره نقصان راکوئ 1400 فوټ کار ما پسې اوریج پې کړی دی 1400 فوټ کار 1400 فوټ کار په 15 لکو په 6 لکو باندې 1400 فوټ کار ټیکېدار کړی دی دا 19 لک روپۍ چېرته لاړې دغه کرپشن په کمیشن باندې هر یو چې چا ته ګوري هغه کمیشن نو دا سیسټم چې کوم دی دا خو که دا سیسټم وي نو وایم چې موږ د پلار ته ورغلو بیا له شروع نه کوو ډیره مننه کتونکو تاسو د دوی خبرې واورېدې د کراچۍ خبرو وکړو نو د کراچۍ دا ضلعي چې کوم دي نو دا خو ټولې یتیمې شوې په دوی کې دا د ډسټرکټ ویسټ د جړا چې کوم دی د هغې زیاته په دې جوړه شوه چې نه خو دلته کې چیرمن وټاکلی شو نه د چیرمن د ټاکلو هغه مسلې دي هغه حل کېږي بلکې هغه مسله چې کوم د کوټ کچېرۍ ته رسېدلې ده او د کوټ کچېرۍ نه خدای خبر چې کله به کېږي څنګه به کېږي او بیا به څه وسایل به په لاس کې وي او که به نه وي خو دا وخت چې کوم دی نو په دغه ډسټرکټو باندې چې کوم بادشاه دی د دغه ډسټرکټو چې کوم حکیم دی نو هغه د دغه ډسټرکټ نماینده دی د دغه ډسټرکټ مشر وي چې هغه ته د میاشتې په بنیاد باندې 200 کروڑو نه سوا روپۍ چې کوم دی هغه راځي او هغه فنډ چې کوم راځي هغه د چا جیب له څنګه ځي هغه خو د چیرمنانو وینا وکړه چې 10 لک روپۍ چې منظورې شي نو په مشکله 1,00,000 2 لک یو نیم لک چې کوم دی هغه یوسي ته هغه کوسي ته رارسي غرض دا چې پیسې چې کوم دي دا ټولې په دغه لیول باندې شي بیا د حیرانۍ خبره ده چې په دومره مختصر وخت کې 15 او شپږ دغه چې کوم دی نو ډسټرکټ چیرمن یا ډسټرکټ هم چارواکي دغه راغلي دي هغوی خپلې کوټې پوره کړي بیا په مخه تللي دي غرض دا چې دا یو منظم طریقې سره سیستم روان دی چې تر څومره او څومره د کولی شي حسین حکومت هغه په دغه ډسټرکټ په سطح باندې د دې ډسټرکټ نه چې کومه ډسټرکټ ویسټ دی لوی ډسټرکټ دی او زیاتره چې کوم دی هغه د پښتنو نمایندګي ده پکې د دې چې څومره وسایل دي هغه وسایل د دغه خلکو بینکونو ته ځي د دغه خلکو بینکونو خېټې چې کوم دي هغه روز تر بله چې کوم دی هغه پلنېږي زیاتېږي ډکېږي خو د غریبو چې کومې مسلې دي هغه اخ مسلې دي بیا ګرمۍ راغلی بیا د لوډ شیډینګ او معامله چې کوم دی هغه د 3-4 غنټو نه خبره 4-5 غنټو ته ورسېده د اوبو درخت د بجلی نشته سیوریج نظام دبا چې کوم دی هغه درم برم دی چیرمن جاړي وایس چیرمن جاړي خو که نه جاړي سین حکومت نه جاړي او ولې به جاړي چې هر څه دغه جیب لځي په 2 خبرو باندې اجازه غواړم چې چېرته هم پاتې کېږي خپل د غیر چاپېر د خلکو د حقوقو ډېر زیات خیال ساتئ الله مخات آباد او بریالي ساته په لوی الله مو سپارم د خدای په امان